وی دا چې ما سویلی دی او رد می کړی دی دا مې د باب د خیر خواهی نه کړ. امام بخاری وی زما د خدای په فضل دا یقین دی چې ما به د قیامت پر ورځ د غیبت په ګناه نه نیسي. ما عمر کې د چا غیبت نه دی کړی. دا ګران کار دی. ملایان خو چې کینو نو غیبتونه شروع کړي خپل کور کې چې کیني فلان کې مولا پس دی او فلان کې پس دی. مقصد یې که د خیرخواهي وي بیا مې یو خبره ده. غیبت هغه ذکر سپک ته وایي چې مقصود دی بڑا سخکلی پاغه او مقصود دی تحقیر د هغې شخص وي او که مقصود رد د عمل د هغه وي رد د قول د هغه وي رد د عقیدې د هغه وي دا په غیبت کې نه دی داخل. دا حفاظت د دین کې او چې مقصود دی په هغه بڑا سخکلی او دا هغه تحقیر دی مقصود دی. عالم خلویه خبره ده یو معمولی چړی دا تحقیر روانه ده. وی دا ما چې سویلی دا د باب د خیر خواهی نه مې ویلي. دا لومبۍ خبره شو. دویمه مناسبت یې تیر باب سره سره دی وی دا چې څومره شعبې د ایمان ذکر شوي دي دا راجي د څلورو خبرو ته. یا د باب د خیر خواهی د خدای نه دی، یا د باب د خیر خواهی د رسول الله نه دی، یا د باب د خیر خواهی د خواصو د امت نه دی لکه بادشاهان حاکمان، یا د باب د خیر خواهی د عوامو د امت نه دی. نو دا ټول جمع دی په باب د نصیحت کې. د خدای د خیر خواهی څه مطلب دی؟ د خدای تنزیح کول د عیوبو نه او د شرک نه او د خدای صفات ثابتول خدای لاره چې کوم لایق دی او د رسول الله محبت ته دعوت کول او د هغه اتباع د سنتو د دعوت کول او د خواصو دی چې د بادشاه خیر خوا اوسېده او خلک د بغاوت نه منع کول او د عوامو دا چې هغوی د شر و فساد او د فتنو نه بچ کولی. نو د دین څومره شعبې چې دي ایو د دې څلورو خبرو ته راځي دي. یا خیرخواهي د خدای ده، یا خیرخواهي د رسول الله ده، یا خیرخواهي د خواصو د امت ده، یا خیرخواهي د عوامو د امت. نو دا نچوړ شو د ټولو شعبو خلاصه شوه. نو د اخیر باب کې خلاصه د ټولو ابواب ذکر کول غواړي. تیر باب سره مناسبت راغی ټولو بابونو سره. اوس یې شرح ته ګورئ. باب قول النبي صلی الله علیه وسلم الدین والنصیحه. دین نوم د خیرخواهی ده، نصیحت صیغه د مصدر ده. نصح نصیحت، نصح ینصح او نصح ینصح. دا باب د فتحه او نصوره ده. شرط د فتحه پکې موجود دی چې عین یا لام کلمه به حرف حلقی وي. دلته لام کلمه حرف حلقی ده نصحه. نصح په لغت کې په دوه معنو استعمال ده. اول نصح ګنډلو ته وایي، ناصح درزی ته وایي، نصیحت خیاطت ته وایي درزی تو، من صحستنې ته وایي چې دا ګنډل پې کوي. نو من صحا نصیحت ناصح ګنډ. نو د لغوي معنی اصطلاحي مناسبت دا دی
چې ته د چا خیرخوا اوسېږې نو د هغه د عیوبو ستر کې ستر د عیوبو د هغه چا کول غواړه چې ته نصیحت کې. نو نصیحت ته ځکه نصیحت وایي چې نصیحت وایي ګنډلو ته، نو تام د هغه عیوب وګنډل، پټ دې کړل د سترګو د خلقو نه، لکه بربند ځای چې ښکاري ووی ګنډې، نو هغه بربند ځای دې پټ که. دویم نصح وی تطهیر تا صفائے تا تنظیف تا تطهیر تا تنقیت. دا باب دا دین نصحت العسل اذا صفیتہو، شاک میں صاف کرل. نصیحت دا شاتو صافولو تا وی دا مومونا شات گرم کے او موم تلر کے. نو نصیحت تا ځکه نصیحت وی چې دی کې تصفیه او تنقیه راځي د یو سړي د عیبونو نه پاکې چې وروره دا مه کوه، نسوار مه اچوه. نو دا زه چې هلته د نسوارو نه منع کوم، دا ستاسو نصیحت کول غواړم. د عدم تقلید دم چې منع کوم، دا ستاسو نصیحت کول غواړم چې په شر کې به مبتلا شئ. ګوره هغه طریقه باندې اوسېږئ چې فقها او محدثین او علما د امت را روان دي پې د 1200 کال، او شارحین د حدیث دا څومره شارحین چې دا ټول د مذهب پابند دي. حافظ ابن حجر شافعي دی، حافظ بدرالدین عینی حنفی دی، قسطلانی شافعی دی، نووی شافعی دی، ابن بطال مالکی دی، قرطبی مالکی دی. نو دا چې څومره حدیث و شرح را رسول دا ټول د مذهب پابند خلق دی. نو د مذهب پابند اوسېږه، د دې فتنو نه ځان بچ کا. هغه لار چې په کوم باندې اولیاء او صالحین او علما تلي، هغه لار ښه ده په نسبت د شاذو لارو. شاذو لارو پسې مه ځه. بظاهره به الفاظ غوړ زیړ وي، تا به دوکه کي. ځکه هره فتنه او هر شاذه ډله هغوی تعبیرات خواږه استعمالوي چې څوک حدیث نه مني، نو ځان ته نوم د اهل قرآن کړي. او چې څه شبې غیر مقلدین د فقه په باره کې کوي، دغه شبې هغوی د احادیث مبارکو په باره کې وایي دا عجب د کوم ځای نه راغلل، دا بخاري مولا او ترمذي مولا او په قرآن کې زیاتې کمې وکړو. احادیث مبارکو ته عجمی سازش وایي. نو منکرین د حدیث دی بخاری پورې خان دی، ترمذی پورې خان دی، مسلم وی دا عجب خلق قرآن د پاره زیاتې او کمې. دا شان منکرین د حدیث په فقه پورې خان دی. دا ابو حنیفه پکې چا راوسته دی، او دا شافعي پکې چا راوسته دی، او دا هدایه پکې چا راوسته، او دا نووي پکې چا راوسته. دوی ټول احادیثو ته نقصان رسولی. قسم دی چې څه شبې د منکرینو د حدیث دی په باره د حدیثو کې، دا د منکرینو د فقه دی په باره د فقه کې. هغوی هم ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل قرآن، دوی هم ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل حدیث. هلکه اهل حدیث مع اهل سنت والجماعت. سنت وی حدیث والجماعت جماعت تساوا. نو په دې غوړو جوړو خبرو خلک دوکه کوي. نو دا ستاسو ته ګوره د خیرخواهۍ نه یم چې دا فتنه مې اختیارات بس په هغه لار روان یې چې کوم باندې فقها را روان دي. دین پې 1200 کالو راسې په تواتر دین نه رسېدلی. شاذو پسې مه دی چې سړی دا وایي چې
هدايه نقصان نسولي دین ته او دې کتابونو دا چې څومره فقهاو کار کړی په زرګونو او په ټول وطن د اسلام کې دا ټوله فتنه او دوی دین ته نقصان رسولی دی نو دا سړی هوښیار دی که قمقل دی یا خو د جهان قمقل دی حضور مبارک کوي چې سړی دا وایي چې ټول جهان هلاک دی اول هالکین دی اول هلاک نو ټول امت رسول باندې دا حکم لګو دا مکه دا دین چې مونږ ته را رسول قسم دی هر زمونږ د زمانې نه مخکې زمانه غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره او دې ټولو دین نه رسول او فقه ضروري ګڼلې ده او تقلید د مذهب ضروري ګڼلې کني افراط تفریط په امت کې پیدا کېده نو احسان یې کړی دا چې څوک وایي زه مذهب نه مانم دی په مذهب کې مبتلا دی ځکه د چا په مذهب یې د اهل حدیثو مذهب نه خو نه وتی خو نوم یې ځان له اهل حدیث کېښود ته ورته وایې چې تا د رفع الیدین مثلا شروع کړو یا لاسونه برک دی تا په خپله تحقیق کړی نه دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی خو مسلک خو یا حنفي شو یا شافعي شو بیا به وایي دا نوم ښکلی دی ځکه اهل حدیث د حنفیت په نسبت غوره دی نه حنفیت و ما اهل حدیثی او د خپل کور کې بیا د جدایه نه پاره ځکه فقه حنفي فقه شافعي فقه مالکی فقه حنبلي د ټولو بنا په حدیثو ده خو د شناخت دپاره لکه اهل حدیث درې قسمه دي یو غربای اهل حدیث دي یو عام اهل حدیث دي یو مرکزی اهل حدیث دي نو دا مرکزی او غربا مر سره ولې یو ځای کړه خو د شناخت دپاره کراچۍ کې ما سره سبق مرګلی دی هغه ته به یې غربا اهل حدیث اوس هم شته هغې دې نورو اهل حدیثو ته هم غلط وایي اس غوښه خوري اس حلالوي او په هلکانو مدرسې ده جامع ستاري اوس نوم ده نو هلکانو کې که څوک غلطي وکړي نو امام پې حد جاري کوي نو خپل امام یې یو ځل کراچۍ نه راغلو چارسدې ته نو مونځ یې کوو نو زه ځان له مونځ کوم ما یې قل نو کوټه کې ودرېد ایزه سر دا وخت زه پېښ یم چې هغه خلاصي ملا چې اشارې ته حرام ویلي شی چې دی یاده کړې ده ځکه هغې د ابتدا د صلات نه اشاره کوي تر انتها پورې رکوع کې هم سجده کې ډېرې خبرې دي ناشنا نه هغې د نورو باقي اهل حدیثو ته هم خراب وه په شر کې مبتلا دی دا نور محمد چاپ دی دا کتابخانه دې سره نږدې جماعت نو اوس یې بار جوړ کړی ګلشن اقبال کې مدرسه ده زه هلته هم ورغلی ځکه ما سره بلد دي یو زمونږ د سبق ملګری خو لاندې درجو کړي او علمي استعداد یې مونږ ته ځکه سړی خپل ملګري پېژني چې دې څومره په اوبو کې ولاړ یا خدای نو دا ستاسو د خیرخواهۍ دپاره اصله چې په غربا اهل حدیث کې داخل شي په مرکزي اهل حدیث کې داخل شي په صوبایي اهل حدیث کې داخل شي نه مذهب حنفي باندې څه دی د عامو مسلمانانو به خیرخوا اوسېږي د عامو مسلمانانو خیرخواهي په اتباع د مذهب کې ده ټیک ته که یو عالم دغه مقام ته ورسي چې خاوند د استنباط شي نو مذهب پابندي ده مقصود بالغیر ده مقصود به باطنه محتاج نو ته به د مسلمانانو خیرخوا اوسېږي مسلمانان به د فتنو نه بچ کې وقوله تعالی
خدای پاک وی اذا نصحوا لله ورسول ما عليهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت ما اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا لا يملكون انما السبيل على الذين نو اذا نصحوا لله ورسول هغه مسلمانان چې هغه توفیق د جهاد نه لري نو خیر ده او چې اذا نصحوا لله ورسوله چې هغه کې دا صفتی چې دی د خدای او د رسول خیر پوسیږي معلومه دا چې د خدای بم خیر پوسیږي د رسول الله بم خیر پوسیږي د خدای خیر فائدہ چې نسبت خدای ته داسې خبره سوکونه کی چې د خدای د ذات سره نه خایږي د خدای د دین هټک سوکونه کی د خدای او د رسول الله مبارک دا خیر فائدہ چې څوک داغي حق نه کونه کی داغي سنت او تسبوک نه ګوري داغي د شریعت نه مخالفت نو خیر فائدہ خدای او د رسول دا د ایمان حسره او خیر فائدہ مسلمانانو تب د مسلمانانو خیر خواسیږي فتنونه به بچکه شرور دا فتنه پیدا نکي مسلمانانو ته شرم رسم هل زنا مسلم قال هل زنا يحيى اسماعيل قال زنا قسم بحازم عن جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي وی قال بایات النبي صلی الله علیه وسلم ما د حضور سره بیعت کړو دا بیعت علی الطاعات ته پس تا بیعت د ایمان بیعت مې دا کړو چې زه به مونږ دروم زه به زکات ورکوم والنصح لكل مسلم او بیعت مې ور سره دا کړو چې زه به خیر پوسیږم د هر مسلمان چې امت کې انتشار مو پیدا کړ دلته ګوره قرات ته حفظ په تواتر راغله نو دلته کتی امام ته د قرات د کسائی وایا د حمزه وایا د نافع وایا د قالون وایا د ورش وایا نو دا غلطی ده ولی قرات متواتر پرې ده کو سو کوئی قرات د حفظ ویم د رسول الله قرات ورنه نو زناونه د حفظ قرات د رسول الله قرات و دا لحدو د وجنه د تمیز د پاره منصوب د انسان تا دا قرات د حفظ من قرات سویو د حفظ بخاری کې بدل راشي نو من قرات د حفظ وی نو قرات د حفظ مطلب دا نه چې د خدای قران مونوي نه د خدای قران هم دغه ده یو اجت پر جماعت تبارزم نو خلل لاسه سوکت او دس جریر بن عبدالله بجلی دا یو مبارک صحابی دی د حضور په آخر عمر کی ایمان لوڑے په آخر رمضان کې نو دا غی مبارک سره شپږ میاشتې صحبت شوه نو دی وی ما د حضور سره چې بیعت کو نو ما ته دا ویلیو چې د هر مسلمان به خیر پوسیږي نو دا اوس د دویم حدیث کې د هغې تفصیل دی خشتمو سردارمو د قوم نبی کریم چې به ولیدل مسکې به شو ورسره فخر نو بیا وایي جریر بن عبدالله آئے کې مختصر و دی کې پورا تفصیل وی پاکه مراد چې مغیره ابن شعبه وفات شو د سن 50 هجری کې وفات شو د بصره گورنر د حضرت معاویه صاحب د طرف نو دی وفات شو په خواغو ټلیفون نو تار نو چې ضرب بادشاہ ته خبر رسېده او د بصره د کوفه خلق دا د عراق خلق د عراق مرکز او د فتنو دغه د علي صاحب او د معاویه صاحب جګړه تیرې شوې نو دوی کې پټه یې روا او شیعاګانم پکې اوسېدل نو د سره دا یاره و همیشه د قومونو کې دا کاری چې حاکم مړ شي نو دوی بغاوت او درز دروج او انتشار شروع کړي
نو چې مغیره ابن شعبه وفات شو نو دی مغیره ابن شعبه جریر ابن عبدالله عارضی ځان پسې نائب مقرر کړ. نو دی په منبر ودرېدوي خبردار ما د حضور سره دا بیعت کړو چې زه به د مسلمانانو خیرخوا یم. نو زه ستاسو د خیرخواهۍ دپاره یو خبره کوم فساد ونه کې. زمون گورنر وفات شو اوس به بل گورنر راځي چې معاویه صاحب ته خبر ورسېږي. نو هغې پورې په آرام اوسېږي، په سکون اوسېږي، په اطمینان اوسېږي. نو قام دی پاسېد فحمد الله واثنى علیه، د خدای حمد یې ووایي او ثنا یې ووایي. حمد ذکر د صفاتو جمیله ته وایي او ثنا ذکر د صفاتو د تنزیه ته وایي. خدای د شریک نه پاک دی، خدای د مثل نه پاک دی، خدای د جسمیت نه پاک دی. وقال او بیا وایي علیکم باتقاء الله وحده، د خدای نه یریږئ صرف، لا شریک له چې د خدای شریک نشته. والوقار والسکینه او وقار او اطمینان لازم ونیسئ. وقار په حرکاتو کې په سترګو کې، سکینت په حرکاتو یعنی بی آرامی مکوی، انتشار مکوی، وقار و سکینت اختیار کی، اطمینان آرام. حتی یاتیکم امیر چسو پور بل امیر نی راغلے. فانما یاتیکم الان تاسو لباو سراشی. اس نمرات زمانہ قریبا دا چودری کا معاویہ سے خبر لاشی نا خبر رو لے نو چې هغه ته خبر راولېږه زیاد یې راولېږه، زیاد یې امیر کړ. جریر میں عبداللہ عارضی و مغیره ابن شعبه مشهور صحابی دی. نو دی گورنرو نو وفات شو. نو دیگه چی ابل راش حضرت معاویه صاحب ته خبر ورسید، هغه زیاد راولېږه. ثم قال استعفوا لاميركم، دی امیر د پاره معافی وغواړئ. دا دعا بعد الموت تراله، دی وفات شوی دی دعا ورله وکړئ، عفو ولو غواړئ د خدای نه. انه کان یحب العفو، د ده په خپل عفو خوښه وه. د بجاني سره خطاکار سره د معافۍ معامله کوله. نو تاسو هم له د معافۍ سوال وکړئ. ثم قال بیا وی دا ګورې زه چاپلوسي نه کومه د بادشاه یا د گورنر، چې کني دا د حکومت سړی یم، زه د حکومت سړی نه یم، نه چاپلوسي کوم. خو ما د حضور مبارک سره یو بیعت کړو او بیعت کې مې دی راته ویلي و فشرط علی والنصح لکل مسلم، په مې دا شرط کړو چې ته به خیرخوا اوسېږې د هر مسلمان. او فبایعته علی هذا، ما ور سره په دې شرط بیعت کړی دی. ورب هذا المسجد، زما د دې جماعت په رب قسمي، انی لناصح لکم، اے قوم زه ستاسو خیرخوا یم، دا ځکه د انتشار نه منع کوم، دا چاپلوسۍ په غرض نه بادشاه زما خیرخواهي مقصد د ستاسو. انی لناصح لکم، زه ستاسو خیرخوا اوسېږم. ثم استغفر ونزله، استغفار ځان دپاره موست او امیر دپاره دا یعنې چې کوم وفات شو. ونزله او راکوشو د منبر نه. نو دین نوم د خیرخوا دی، خواهی دی. ته به خیرخوا اوسېږې د امت رسول، چې امت رسول کې څوک انتشار پیدا نه کړي، فتنو کې مبتلا نه کړي، افراد تفریح او جنگ جګړې پکې پیدا نه کړي. حافظ ابن حجر وایي امام بخاری داسې کمال کوي چې د هر باب په آخر کې داسې حدیث راوړي چې آخریت ته اشاره. نو دا آخر کې راغله، د آخري ورځ وه د ژوند د مغیره چې وفات شو. او مولانا زکریا صاحب وایي نه، دې مرګ ته اشاره کوي د آخري باب کې. آخری دا موت ذکر راغی، یوم مات المغیره. نو دیتا تا دا هر باب چې ختمیږي دا غټ کتاب، نو آخری دا سی حدیث روڑی چې دا مرگ خبر ای پاکی تا تخی چې گوری آخری فیصله دا مرگ دا ځان نه هیر نه کې.
ذکر پڑنبی چی بدل وحی کی منگ باب ختم کرو نو آخر کی دو فکان ذالک آخر شعر حرقلا دا حرقل آخری معاملے حافظ ابن حجر وی دا براعت الاختتام دے او دلتا ما آخری خبر دے او مولانا زکریا سے وی چی دا مرگ تا اشارہ چی حرقل آخری مسئلہ پا دیوا ختم شو دا غن توقع دا ایمان نو او دے کے دا موت ذکر ہوا وصلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان گران کتاب دا نور بزیاتو خواہ نو گو رہے بوس انشاءاللہ چاوی پا شامی کی رشتیا دی چی دے لکلی دی چی پراکوٹو بول باندے قرآن شریف لکل لواز دا سوک نوے دا گورا دا غیر مقلدین و اعتراضات دی دا با موی چی پا بینا باندے جائز کرے الگا که دا بل چاوینو وی بے تاسو قاروائے وان دکا غیوینی تپاکوی غیر مقلدین بغیر دا حیث دا وینو نا دا طول وینا پاکوی او ډیر غیر مقلدین دي چې د ماشومانو الکان امتیازو ته پاک وي نو چې پاک شنو لیکل پسري او که چا لیکلي مونږ خو د هغې تابعینو غلط ته غلط وایو یا د باب د علاج نه لیکلي علاج خو په حرام هم کېږي لکه حضور مبارک د متیازو سکلو حکم کړو چې متیاز سکل د اوښانو کړو کړه نو باب دا علاج او دا شفا نو که داسی یو فقیه لیکلی چې پا دا یو حکیم ورته دا ووی چې دا یا عامل ورته دا ووی چې دا علاج دا چې په وینه باندې ولا په تندي کلمې ولیکې یا یعنی سو وظیفه یا په امتیاز ولیکې نو دا باب د عملیات نه وای دا خو نیمه کلمه ذکر کول دی او نیمه نه ده که یو سړی راشي چې قرآن شریف کې خدا حکم دی چې مز مکوه ځکه ولا تقربوا الصلات نو دا صحیح ده هلکه مخکې ورستو ورسره وګوره نو دا داسې اعتراضات یې د مخکې ورستو نه حذف کړي او منځ کې اعتراض شته هلکه صرف دا دی که په شامي کې نورې مسئلې هم شته کمزورو ته یې کمزورې وایو زمونږ خو ایمان نه دی راوړی په شامي کنون مولا وستار شاگرد کنون مولا سو کیا دے زه کنون مولا دا خوش طبیعته نه ویم کنون مولا باجوړو مولا دیر مولا زما څه شخص خونه دی مراد نه زه پیژنم کنون خلق خو زما ماماخیل ګرځي ځکه زما د مور د طرف نیکه د کنون لوی عالم نو چې ارسله کې هغه سبق ویلو نو بیا چې پخوا خو مدرسې نه وې نو زما والد صاحب ورسره شاګرد او ترمیم شاگرد نو د نیکه سره مې تعلق نو هغه استاد شاګرد په وجه زما پلار د پاره د هغه نه لور وغوسته د کونړ مولوي صاحب اته به کونړ مولوي نو هغه ولا ورکړه نو زما د مور مې د پلار او د استاد لور ده په دغه حیثیت زموږ رشته ده کونړ سره نو کونړ او باجوړ او دیر دا خداسی آدم سو خاص شخص خداوانا نمرا او کنور تتنی دا نیکونو سلسلم قندار تا دا قندار نراغلیو دا دی جلال آباد نمخ که دا سین پا غاڑا علاقه سراغی تا سوئی لالپوری تراغلیو اتم نیکمه او لالپوری نبیچ ارسدی تراغلیو زکر دا مجاہدین پا دی سلسلہ که دا سراغلیو نو قندار تمی د پلار د پلارانو سلسله رسیدلې ده او کنور تمی د مور د پلارانو سلسله رسیدلې نو زه کنور مولا نه پیژنم کنور مولا خو زما ډېر شاګردان دي د کنور والي مې اوس شاګرد دی دې ځای سبق ویلی د کنور کې مولوي عبدالهادي صاحب د دې ځای فارغ دی هلته والي دی محمد رسول الله ما دا لا اله الا الله سر نه دی اوریدلی فضائلو کې صرف لا اله الا الله ذکر وکړه دا کار نو شو دا ګډ بالالو دا خو نظر دی نظر خو چې وی اوس په واجب دی
چې کومې پورې ګډ ملاویږي نو پیسې به نه ورکوي، ګډ به ورالي. چې د دې وجه نه نظر هم نه دی په ابتدا کې. ولې نظر کې دا بدل راشي چاوی اسلامی امارت د تبلیغیانو مشر ولې وکړي لاړ شه تپوس وکړي زه د ځان باره زه د امیر المؤمنین یم یا د جلال آباد والی ما چې ولې وکړي زه د ځان باره غل چې اغلا کې نیولی شوي سفارشي څنګه دی مه کوه سفارش موردي که مقصد دا وي چې اصلاح دپاره یو عالم سره تعلق وکړي نو خیر دی ذکر درته وښیي وظیفه درته وښیي خو چې کومه مسنونه وظیفه او قواعدو د شریعت سره برابرې استغاثه بغیر الله ني سید الکائنات عالم غیب نه ګڼي حاضر ناظرې نه ګڼي او هغه اسکاري چې صحابونه نقلي نو ټیک ده او کاسي او رواجي نو یو پیر به یو څه وایي بل به بل څه وایي بس د هغې په نسبت زما دا خوښه ده چې موجوده حالاتو کې تبلیغ والو سره وګرځئ نو خدای پاک به م اصلاح هم وکړي او نشر اشاعت د دین به م وکړي اتباع د تقلید د اتباع او تقلید کې فرق کول دا فرق نشته په قرآن او په حدیث کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا نا الفینا علیه آبانا کې اتباع وای هغې سره څه دلیل اوس اتباع او تقلید یو معنا دا دوی ځان له فرق جوړ کړی دی نه د په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه په لغت عربي کې شته تقلید او اتباع د چا قول منل په حسن ظن او اعتماد په دیانت داره چې موږ د قول منو ځکه دا نیک سړی دی او موږ ته د خدای او د رسول خبر رارسوي که دلیل باندې پیږم او که نه پیږم نو دې ته اتباع او تقلید وایي ښه که ته وایې چې زه په دلیل پیږم نو بیا د هغې اتباع ولې کوې بیا خو دلیل پسې ده چې شخص ته پکې راوسې اتباع دغه تخریج خاوند دی نو ټیک ده او که دلیل نه پیژنې نو بیا او هر ګورې که دوی نه تپوس وکړي هره مسله کې به ستا آخري اعتماد په یو شخص راځي د هغه په دیانت د هغه په تقوا موږ د بخاري شریف حدیث ته صحیح وایو دا ولې وایو دا راویان په خپله تا لیدلي دي که نه اعتماد هم دی په تقوا او په علم د امام بخاري چې یاره دی یو راوي ته قابل اعتماد وایي حدیث ته صحیح وي نو دا به صحیح وي اعتماد مسله واله نو چې څنګه موږ په صحت د حدیث کې اعتماد کوو په امام د حدیث نو دغه شان په مسایلو فقهیو کې اعتماد کوو په تفقه د یو عالم د هغه په دین د هغه په علم د هغه په تقوا مې اعتماد وي چې دا دې څه مسله راوباسي انشاءالله دا صحیح ده نو د هغه خبره مو منله د پاره د اتباع د رسول الله مبارک په حسن ځوان بلتقه معنا تخلیق په خپل هغه د شارع په حیثیت نه هغه د یو ویختم د دینه زیات نه دی نه تقلید معنا د یو عالم قول د هغه په علم د هغه په تقوا باندې د اعتماد په بنیاد د هغه خبره منل د خدای او د رسول له کلام په وضاحت کې او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث او قرآن نه دغه ته تقلید هم وایي دغه ته اتباع هم وایي نو چې څنګه مونږ په حدیث کې تقلید کوو په صحت او په ذوق کې نو دغه شان په معنا کې هم کوو دا خو عجیبه خبره چې صحت د حدیث کې تقلید او اتباع رواشي او ضروری شي او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث نه به تقلید ناروا دی او دا اتباع او تقلید فرق دا غیر مقلدین کوي فرق نشته نه قرآن کې شته نه حدیث قرآن کې ټول اتباع د کافرانو ذکر د هغې په دلیل پسې روان اوسه یو سره کم دلیل
बल नत्तबि मा वजदना अलैहि आबाना। और खुदैम तकलीद मुतलकन न मना करे, वही वलो कान आबाहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। द मोर प्लार तकलीद से मुतलकन मना न दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वही अत्तबि मा सिंह मिल्लत आबा इब्राहिम व इस्हाक व याकूब। ज़द प्लार निके पर तरीका पर से रवान है यूसुफ अलैहिस्सलाम। दा फर्जी खबरी दा खल्क दा दोखी दा दोकाला तकलीफ जुदा शे तासे इत्तिबा उकड़ा मां पर दलील तो दलील पेजने दरोजना और तकलीद इत्तिबा के फर्क तो क्या खौदले वे गैर मुक़ल्लिद राता खौदले न पर कुरान की दा फर्क था न पर हदीस। तो कुरान और हदीस बने न हदीस के खुदा फर्क न मुंता हदीस खाया मुंता कुरान आयात खाया कि तकलीफ जुदा शी दो इत्तिबा जुदा शी दारा तो न मनुए बिल्कुल। और कना फर्जी खबर के न वले उम्मत की पर दरोग मुब्तला के जनावरा माँ खूब लिदली चशने जामे में गुस्ती दे उम्मीद दार जन्नत के दो आला वाला खुदा मर्द तैयारी का तकलीद इत्तिबा लजाना खबर है जो तकलीद न करो मैं इत्तिबा को फलान की रकम दे फारग जैसे सखावान तपोस्ट कमे माँ तखलक न दे मालूम न आलिम गैब। इमाम अबू हनीफा जमाना की तसनीफात दाखिल पखवादा माँ तदा अबू बकर सिद्दीक से किताब उखाया दा उमर फारूक किताब राता उखाया दा हजरत उस्मान जुन्नूरैन राता उखाया। आ जमाना की तसनीफात तालीफात कमो अक़वाल बहुचिरस्त उलमा और आजम करे। इमाम अबू हनीफा खपला फिक़्ह अकबर लिखले दे खुद बहु शागिर्दान ते नकल करे और यो फिक़्ह की किताब लिखले नमी किताब अर्राय दे न दा मुंग दा अरबो की दे उस्ताद नौरी दिलो कि अहनाफ ताहल राय वही राय फिक़्ह तो वही पखवाने इस्तिलाह के न आगे किताब लिखलो नमी किताब अर्राय न पखवा बदा इस्तिलाह हादा रायना दा जमुंग राय दा जमुंग फिक़्ह दा न पागराय वाने मशहूर शिवी दी। किताबुल इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाब फज़्ल इल्म व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर व क़ौली तआला व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। यो सलोर मुबाहिस तख़याल लरे किताबुल इल्म आगाज के अवल वजह तरतीब और मुनासबत और दराबत द किताबुल ईमान और द किताबुल इल्म। किताबुल इल्म ईमान पसे वले रोड़े देम तारीफ द इल्म द्रे मुराद द इल्म न दल तक सलोरम हुक्म द इल्म कड़म बेखबरा कि द किताबुल इल्म और द ईमान रबत सदे रदुम याद दरे ची अवल खैर द आसमान न नाजिलीगी अगा वही इलाही दा और अवल मतलूब द अबद न ईमान बिहादल वही दे द ईमान न पस दरजद अमाल द तकाजे द ईमान दे अमाल अली की दीशी चे इल्म दागे हासिल न इल्म दा अमाल न महके नावल वही नाजिल शा बे ईमान बिहादल वही रागे बे इल्म रागे बे अमाल लाल अमाल के अहम अमल मुज़ सलात और द सलात मुक़दमत तहारत द पते तरतीब जिक्र कर अवल ईमान बे इल्म बे तहारत
बे सवालात दे वजह ज़रा बच और दा से कमाल इकड़े ची आयात जिक्र का है कि मावल ईमान दे बे इल्म दे यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात नावल ईमान शो बे इल्म शो बेमा मसला दा इल्म से तारीफ कर दा इल्म पर तारीफ की स्वल्लस अक़वाल दा उलमा ने नक़ल बल्कि आखिर की वही तारीफ दा इल्म गरान जका हर शे पा इल्म मालूमेगी नो इल्म बपस मालूम है ये मिसाल द नूर व द सुरूर दे वसल्लम क्यों हुआ का नूर व सुरूर नाम तनक़ीउ हक़ीक़ती असीर जिद्दन नूर अजलाद बदीहियात दे और सुरूर अजलाद बदीहियात दे खुशो की तारीफ निशी बयान होले नो इल्म अजलाद बदीहियात खसर गन शेर है और तारीफी की दी निशी लका द नूर और द सुरूर चाहते हुए नूर सता हुए और तारीफी निशी बयान हो अगल तक़वाल नसो की अदूरी शी नफ्स सफेदश और द मंतक़ियान नदरी तारीफ़ नक़ल अवल हुसूल सूरत शे फी ज़हन हुसूल सूरत शे फी ज़हन न मक़ूली दे इज़ाफ़त ने कही या अस्सूरतुल हासिलतु मिन अश्शै फी ज़हन अस्सूरतुल हासिलतु मिन अश्शै फी ज़हन सीधा मक़ूली द कैफ नश या अल हालतुल इद्राकियतु बिना तारीफ पदीद चेलम व मालूम यौद फहमा मुत्तहिदान हकीकतन मुतगायरान मफहूमा जकदा सूरत रोबासी दाही पनिज इल्म मुताल्लक़ की गिन मालूमात पर नो सूरत मादूम लरौबासी नो दागी सरा इल्म मुताल्लक़ आले हक से वही मुतकल्लिमीन यह सिफ़तुन तूजिब तमीज़न ला यहतमिलु नक़ीस ना पशर क़ायद की वही सिफ़तुन तूजिब तमीज़न ला यहतमिलु नक़ीस आले हक वही दा सिफ़त दा अक़ल या फ़ेल दा अक़ल अक़ल से तवन इल्म फ़ेल अक़ल वही क़ुव्वतुन मूदअतुन फ़िल क़ल्ब मिन शानिहल इंजिला या गरीज़तुन फ़िल इंसान मिन शानिहल इंजिला इंजिला फ़ेल लिल अक़ल और सिफत दा अक़ल आले हक वही इल्म सिफत दा अक़ल या फ़ेल दा अक़ल और अक़ल या मादा गरीज़ा क़ुव्वत इंसान की चे महाल क़ल्ब ने अगर अड़ा पैदा करी अक़ल पख्पल इल्म न दे इल्म सिफत दा अक़ल या फ़ेल दा अक़ल
نا خلصته قوة مودعة في القلب من شانها الانجلاء یا غریزة في الانسان من شانها الانجلاء. علم دو قسم ده، یو علم ده چی تعلق ده تکوینیات سره لري، الوگان ٹیپر معدنیات طب بیمارے انجینئرنگ. او دویم علم دی چی تا تشریعیات سره تعلق لري، عقیده بدیسی، عمل بدیسی، اخلاق بدیسی. په اصطلاح د شریعت کې چې کوم علم تعلق د تکوینیات سره لري دې ته کسب وایي. دغه کې خدای فرق نه دی کړی د مسلمان او د کافر، دروازه هر چا ته کولو کړی ده. د معدنیات علم، د ټیپرو علم، د مولو علم، د کارخانو علم، او دویم علم د تشریعیات ده، معرفت ما یجب لک و ما یجب علیک. معرفت النفس ما لها و ما علیها. معرفت حقوق الله و حقوق عباده. دیتا علوم تشریعیه وی، دا مختص دی انبیاء کرام پوره او مسلمانانو پوره، دا خدای خاص بندگانو تورکه. دلتا دا علم نکم وغاد دی چی دا فضائل ذکر کئی. دلتا دا علم نمراد علوم تشریعیه دی، چکم مختص دی انبیاء پورے او مسلمانانو پورے، او تعلق دا عقیده او دا عمل او دا اخلاق سره لري، دا روح انسانی سره. موضوع انسان میں حیث وانو خلیفۃ اللہ فی الارض، حیوان ناطق میں دا جسم فضائل ذکر دی، دا دغ راجی دی، دغ علم دا بعض قمخل چه فضائل دا علمی دی پسکلنو کی لکلی، اور راجی وی انجینئرنگ تا، ڈاکٹر تا، علم زراعت تا، نا آئی تا کسب وی. دا آغی تعلق دا حضرت خریٹی سارا دی، اور داغی موضوع انسان حیوان دا، اور زمان دا علم انسان خلیفۃ اللہ فی الارض. دا دری خبر ختم شو. امام احمد صاحب آسان ہوئی اوی العلم ما جاء من فوق، علم آغا چی دا بارنا آغا بارنا وحی الہی دا، او دا انبیاء کرام علوم دی. العلم ما جاء من فوق، علم آغا دی چی دا بارنا آغا وحی و متعلقات دا وحی. نمرات دا پا بخاری کی و پا مسلم کی او دا شریعت پا کتابونو کی چی دا علم فضیلت راشی او دا عالم مقام ذکر شی. نمرات تینا دا علوم نبویہ، علوم فوقانیہ دی چی تعلق دا تشریح سر لری، اغا علوم نا چی تعلق دا تکوینیات سر لری. دا دری خبر ختم شی. سلورما اشتغال بالعلم سنگا دی.
نو دے علم تشریعی کی دو مقام دی، دو درجی دی. یو هغه درجه ده چې موقوف علی د ایمان او د عمل له. ایمان خو چې لرئ نو اول به په علم لرئ، بیا به ایمان لرئ. نو دا ضروری دی او فرض دی او مقدم دی علی کل شیء. دا علم حکم مطابق د معلوم ہدایات لرئ. معلومی که فرض و نو علم فرض دی، لکه دا منز فرض دی نو دا منز علم هم فرض دی. صوم فرض دی نو دا صوم علم هم فرض دی. ایمان فرض دی نو دا ایمانیات و علم هم فرض دی. نو حکم دا علم تابع دا معلوم بی. مانا علم چې موقوف علی د ایمان او د صلات او د زکات دا فرض دی او مقدم دی علی کل شیء. دی حدیث کی چې ذکر کیږي طلب العلم فریضه علی کل مسلم او مسلمات. مراد تنه دغه علم دی چې موقوف علی د فرض صحت دا ایمان او د اعمال. دا منطق علم تنه مراد مقاضی مبارک. دویمه درجه زائده ده، زیاد تحقیق کول په ایمانیاتو کې، زیاد تحقیق کول په مسائل د سوالات کې، د زکات کې، حج کې، روزه کې. تاسو هغه دویمه درجه کې علم زائد کې پس تا فرض علم د دې حصول څنګه دی؟ نو د دې علم زائد د ضرورت نه پس عالمان په دې کې درې لري. حضرت امام احمد ابن حنبل وایي چې اشتغال بالجهاد غوره دی د اشتغال بالعلم زائد نه. کتابونو د وینا په نسبت جهاد غوره. لکه دې ته سنام الامر ویلی شوي دی، بلندي د دین او عزت د دین. امام احمد ته وایي اشتغال بالجهاد غوره دی د اشتغال بالعلم زائد نه. حضرت امام شافعی وی رحمه الله او اشتغال بالنوافل و بالعبادات غرض الاشتغال بالعلم زائد. لیکن انسان خو عبادت لا پیدا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. دا علم خو وسیله ده، عمل مقصود ده. العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. علم وسیله شو، عمل مقصود ده. اشتغال بالمقصود غرض ده اشتغال بالعلم زائد نه. ناوی وظیفه کوا، چیلیو باسا، اعتکافون کوا، روجی نسا پا نسبت ده زائد علم. خو پخپلا سنگا لوی ملا ده. امام نووي سے بد جمعه پشپا خوب نکو، ټول شپه به درود شریف وي او وعده نه کړه. نو شوافی وای اشتغال بالنوافل والبالعبادات ورد الاشتغال بالعلم زائد نا. ورد دیم درجه یاد لاره، دیم درجه. حضرت امام ابو حنیفہ و مالک سے بوئی نے اشتغال بالعلم زائد ورع عمل لے. دا جہاد نم ورد چی فرض عین نی او دا عبادات و نم ورد. دا نوافل ندا خد چی اشتغال بالعلم زائدو کے شوافل دوئی
علم پخپلا یو مطلوب عملی دی یو عمل قلبی دی دا جنس تا عباداتو نا دی اشتغال بالعلم دا اشتغال بالعبادت تی حقیقت دلیل ایسا دی دلیل دا ہے چی حضور مطالبہ کی دا علم وقر رب زدنی علما دو امامان امام ابو حنیفہ و مالک وی اشتغال بالعلم زائد غرد دا جہاد کے فرض عین نی اور دا عبادات و نفلیونا شافی سے باشتغال بالعبادت غرگنے احمد سے باشتغال بالجہاد احناف و مالکان اشتغال بالعلم زائد غرگنے دا طول عملنا دا سلور خبر میں ذکر وجد ترتیب تعریف دا علم او دلتا مراد بالعلم او حکم دا علم دا فضائل او سم آیتون چی دی دا تعلق دا علوم و تشریعی او سم الریقہ چکم دا انبیاء و کرام علم دا ٹیپر و علم نا دا لوگانو دا قسمون از دا کولنا دا لارو جوڑولو نا ایت تکوینیات بائی باب فضل العلم فضیلت دا علم کم علم ما جاء من فوق کم علم چه تشریعیات سر تعلق لري کم علم چه در روح انسانی سر تعلق لري کم علم چه موضوع انسان من خیس خلیفت اللہ فی الارض آغا علم چه دا عقیدو سر دا اعمال و دا اخلاق سر تعلق آغا علم چه پاغه انسان دے او انسان پی مسلمان دے باب فضل العلم فضیلت دا علم خدای پاک وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اچتی پا درجو کی آغا خلق چی ایمان لري او والذین اوتوا العلم او بے خصوصا چی چارا ورکلی شوی دا علم درجات پسو درجوی اچتول غوار نا مومن اچتی او بے پا مومن کے اہل علم اچتی او اللہ بما تعملون خبیر خدا استاسو دا عملون خبردار نو دا علم دیم یو عمل قلبی ہوئے دا علم پا اعتبار درجات دا انسان اچتی لیکن دا علم ہم یو عمل قلبی دی اور دا دی عمل نسو خبر دے واللہ بما تعملون خبیر خبیر علم دا باطن تاوئی نستاسو دا باطن و حالات و نخده خبر دے او خدای وی وقر رب زدنی علما رب زمان زیاد کے علم زمان ندوار آیتون دلالت پا دیکی چه علم بہترین شیر ور امام بخاری دا احناف و ریقوحا کرده چه اشتغال بالعلم زائد دا بہترین عمل لے ذکر خدای دا علماء درجو چتا یادی دا مومنان او خدای خپل پیغمبر تا دعا چل خواهی چه مانا ہمیشہ سوال کوا چه خدا علم مزیاد سرده چه نبی کریم عالم الناس دے او بیم دعا کرے معلوم داشت چه زیادت پا علم کی دا مطلوب دے شرعات که مطلوب نوی نو دتا بدا دعا والی خود لکی دا نبی کریم خو دا علوم عالم دے چاہتا دا ایمانیات و دا عمال و علم نینو چاہتا بھائی اور دا غی باوجود دا دعا کوا وقر رب زدنی علما اسی ادریو خبر تخیال لرے دے باب کی آیتونو چی اولا دا چی دلتا فضل العلم بھائی بے رست بے فضل العلم ذکر کرے
یو دو پانے رشت تاسو کو باب فضل العلم پاتلسم صفحہ دلتا فضل العلم دے بے پاتلسم صفحہ فضل العلم بیا دی فرق سے دے آخو تکرار دے اور تکرار شنیع دے طالبانوں پہ اصطلاح کی نسو علماوی دلتا فضل پا مانا دا خیریت سر دے چی بہتر دے علم اول تا پا مانا دا کسرت دا نفع سر دے چی نفع دا علم دیر دا دلتا مانا دا خیر شوا علتا مانا دا نفع شوا یا دلتا فضل لاجی دی خاوندانو دا علم تا چه علماء دی اول تا فضل لاجی دی خود علم تا چه صفت نو دل تا فضل دا موصوفینو اول تا فضل دا صفت ذکر درما خبر او دا واضح دا گواره